السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ورځ مخکې بیګا چې کومه دی په افغانستان په کابل داخلافه کې د یو څو چاودنو اوازونه چې کومه دی هغه اورېدلی شو دي. د هغې ځایګي ذبیح الله مجاهد هغې وینا دا ده چې لا تر اوسه پورې موږ په دې نتیجه نه رسېدلي چې دا حمله د څه شي ده، دماکې دي یا چا چې کومه دی سټرایک کړی فضایي. لا تر اوسه پورې نه د پاکستان پوځ دا خبره منلې ده او نه یې څه تردید کړی نه یې څه ها کړی. او داسې د افغانستان حکومت هم د اینډ ډایرکټلی څه نه دي ویل چې دا اټیک چې کومه دی دا پاکستان کړی. اوس د دې څیزونو ذهن سازي او د دې شیزونو راوچتول چې کله دا اټیک وشو نو انډیا والا فوراً په پاکستان الزام ولګاو چې دا اټیک پاکستان کړی او د هغه ځایګي د عوامو ذهن سازي کوي چې بس یاره دا حمله خو پاکستان وکړو، دا پاکستاني فضایي فوج حمله وکړو کته او پورته. د هغه ځای خلکو ذهنونه چې کوم دی هغه انډیا والا جوړ کړه. د هغې نه علاوه چې موږ دلته خپل فیسبوک اکاونټ کولاو کو دلته چې وګورو زموږ خپل پاکستاني رونم یا پاکستاني رونه افغانیان ښکاري هغه هم دا د انډیا پراکسس چې کومه دي اوس هغو ته به ادب لګیا دا ویډیوګانې شیر کوي چې دا اټیک پاکستان وکړو، دا یې نورولي ویشتو، دا یې پلان کې دا ډنګرې ویشتو. بیا زموږ د سادهګان خلک هم بس زر هغې کمنټ شروع کړي چې یاره پاکستاني چې کار وکړو هغه چله وکړو. د الله بندیانو عوامو درخواست دی چې د څو پورې د حقیقت پته نه لګېدل نو د هغې پورې چې کومه د ځان فضول کمنټونه او فضول ویډیوګانې او فضول قصې بالکل مه کوئ، ځکه چې دې سره ستاسو بدنامي کېږي، زموږ د پوځ بدنامي کېږي، زموږ د حکومت بدنامي کېږي. لکه ما ته هم پته نشته اټیک چا کړی، افغانستان حکومت ته هم پته نشته چې اټیک چا کړی. لا تر اوسه پورې پاکستان پوځ دا نه ده منلي چې دا اټیک موږ کړی یا هم نه دی کړی. او زموږ څه عوام او څه د انډیا پراکسس او څه دا دغې میډیا اوس دا درز غوبل شروع کړي چې دا اټیک پاکستان کړی او ځینې خلکو فخر هم کوي. نو لهذا د ځان نه مخکې خبرې کول نه دي پکار او د دې نه چې کومه شر او فساد او مینه محبت ختمیږي او په زړونو کې نفرتونه پیدا کېږي. بل زموږ پاکستان افغانستان داسې غټ ملکونه شته هغه نه غواړي چې افغانستان او پاکستان دي په اتفاق شي او یو دي شي او اتفاق د پکې راشي، امن دې پکې راشي. دا بالکل داسې ملکونه نه غواړي. نو لهذا موږ عوامو له پکار چې داسې خپل اجتناب وکړو، ځان لرې وساتو. نو موږ له نه دي پکار چې د کوم څیز موږ ته پته نه وي او د هغې چې کومه هغه موږ به شیر کوو ویډیوګانې او ځان نه خبرې کوو، پوسټونه هم کوو. لهذا داسې خپل ساتلو نه ځان پکار دی.